دې متعلق راته یو خبر را یاد شو. مولانا مودودي بیګا یو کس سوال وکړو مانه. مولانا مودودي صاحب وایي چې عقیده د حیات الانبیاء فی القبور، انبیاء په قبرونو کې ژوندي دي که نه دي، دا فروعي مسله ده او د دې سره زمونږ هېڅ تعلق نشته، نه د دې تپوس په قبر کې کیږي. ما ورته ووی مایي صاحبه ته ماته دا ووایه چې په قبر کې د اوټ تپوس کیږي، خلافت ملوکیت ته بیا ساجات قبر کې د خلافت تپوس کیږي. ته خلافت دومره لازمی دی چې رسول الله په خپل بستر مرګ باندې پروت دی او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو. نو زم درته دا وایم چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د هغې پورې قبر ته نه کوزیږي. لږ تفسیر کبیر وګوره تر څو چې د روضه رسول نه آواز نه راغلی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب د حبیب خوا ته ورسوئ. عقیده د حیات النبی خو هغه عقیده ده که د دین انکار وکړي د ختم نبوت نه به سبا له انکار کې. عقیده د حیات النبی هغه عقیده ده که د دین انکار وکړي ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. ګمان به هم د شهید په باره کې نه کوي چې دی مړ دی. شهید خو درېمه درجه کې زما نبي فرمایل دی یشفع الشفاعه یوم القیامت ثلاثه، د قیامت په ورځ به 3 قسمه خلق شفاعت کوي. الانبیاء نمبر 1 پیغمبران، ثم العلماء، دویم نمبر عالمان، ثم الشهداء، دریم نمبر به شهیدی. د عالم نم بعد دی چې د شهید په باره کې ګمان نشته، د عالم په باره کې څنګه دی، او چې د عالم شهید په باره کې نشته د پیغمبر په باره کې ته څنګه شک او ګمان. او بیا دومره د علم نه عاري خلک او داسې امفړ بې عقله چې په خلکو پسې رواني چې دې ته سوچ نه کوي، دې ته سوچ نه کوي چې فروعي وایي څه ته. 14مې صدۍ ملا څه فروعي، 14مې صدۍ ملا او فروع. عجیبه خبره ده. که په دې زمانه کې یو ډاکټر راپاسي په ابن سینا اعتراض کوي دا د موږ عقلمند ډاکټر وایو که کم عقل بیوقوف. نو که د دې زمانې یو مولا ته راوالي او هغه د صحابو سره جنګي، د صحابو سره یا د امام سره جنګي، دا د عقل خبره ده که دا بیوقوفتوب دی، غټ بیوقوف دی دا انسان. ما په مطلب باندې پوه شوي. عقیده د حیات النبی د دې تعلق د ختم نبوت سره دی. وسه ته تفصیل نه ذکر کوم، ما په 1 घंटा 16 منټ بیان کړل. حیات النبی د رسول الله په باره کې زمونږ چې کوم عقیده د اهل سنت والجماعت، اهل سنت والجماعت مطلب دا دی د پیغمبر په خپل د عقیده و داغه د جماعت صحابه او عقیده و د کم زینا الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. یو نبی نه د ذکر کړي، تمام انبیاء په خپل قبرونو کې ژوندي دي، تمام انبیاء نبی ژوندي دي. او وی فرمایل د جمعې په ورځ په ما باندې ډیر درود وایي پیش کېږي را باندې. صحابي ورته وایي د الله نبی ستا جسم خو به خاوري شوی نه زما پیغمبر ورته سوی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. الله په ځمکه د نبی جسد حرام کړلی چې وی خوري، ځمکه چرته خوړی شي. او دویمه دا ده د نبی جسم مبارک حدیث کې راځي دا د جنت نه پیدا دی، د عامو انبیاء جسم د جنت نه پیدا دی، د مصطفی جسم د جنت الفردوس نه پیدا دی. سمجھ مسله رااله. او په دې باندې یو دلیل ذهن ته واچوئ. نبی علیه السلام فرمایل خلقت انا ابوبکر و عمر من طین واحد. زه ابوبکر عمر من د یوې خاورې نه پیدا یو. دا چا وی؟ رسول الله وی من زه ابوبکر عمر د یوې خاورې نه پیدا یو. د نبی جسم د کمی خاورې نه پیدا دی؟ د جنت الفردوس. او د پیغمبر جسم چې په کم زګین کې خخ دی د دې په باره کې حدیث کې راځي. قرآن سوی منها خلقناکم و فیها نعیدکم. د کم زینه می چې پیدا کړی هغه زګین کې به خخیږي، هغې ته به واپس ځي.
نبی چې په کم زګین کې دفن دی د هغې په باره کې راځي ما بین بیتی و منبري روضة من ریاض الجنه. زما د کور او د منبر په مابین کې چې کومه حصه ده دا د جنت حصه ده. نو د نبی جسم د جنت نه پیدا دی، د نبی جسم په جنت کې خاخ دی. مثال واورئ، ابراهیم خپل زوی اسماعیل ذبح کاو، د الله په لاره کې قرباني کاو. ابراهیم چړه لګی، چړه کار نه کوي، الله ورله څه راولېږه؟ ګډ د کم ځای نه د جنت. وجه دا ده که اسماعیل جسم د دنیا د خاورې نه پیدا و بیا به د دنیا ګډ ذبح کېدو. کله چې د اسماعیل جسم د جنت د خاورې نه پیدا دی په قربانۍ کې د جنت ګډ لاړ. دغه شان د نبی جسم د جنت الفردوس د خاورې نه پیدا دی. د جنت الفردوس په حصه کې الله دفن کړل دی زمونږ نبی. دا د ځمکې لاندې نه دی، د خاورو په جنت په حصه کې دی. او وی فرمایل خلقت انا و ابوبکر، زه ابوبکر عمر موږ د یوې خاورې نه پیدا یو. دا وجه ده چې د هغې جسم هم د پیغمبر خواته په یو ځګین کې دفن دی. دې کې روایت کې راځي خمیر الله په جسم کې د جنت اچي. او سمجھ ته مسله څنګه راشي؟ آسان الفاظو کې یاد کړئ. خوله ستا جسم تم راځي، خوله زما جسم تم راځي. زما او ستا د جسم د خولې نه بدبو راځي، د پیغمبر د جسم نه خوشبو ځي چې خوله راشي. و سوال دا دی، د جنت په خاوره کې خوشبو ده، د ځمکې په خاوره کې بدبو ده. دی وجه نه د پیغمبر د جسم نه خوله ځي، خوشبو راځي. وجه جسم جنتی دی. زما او ستا د جسم نه خوله ځي، بدبو راځي. وجه جسم د دنیا د خاورې نه پیدا دی. سمجھ گیا؟ زما او ستا په لاړو کې وایرس دی، جراثیم دی، د پیغمبر په لاړو کې شفا ده. وجه د جنت نه جوړه ده. زما او ستا دنیا د خاورې نه، دې کې بیماری د جنت کې صحت یابی ده. اوس به سمجھ ته راغلی. ما ذکر دا کاو چې د الله بنده دا د مسلمانانو کوم عقیده ده. من زارنی قبری، چا چې زما د قبر زیارت وکړو، رسول فرمایي زما د قبر د زیارت په نیت راغی زه به ورله شفاعت کوونکی جوړیږم. تر ننه تاسو ګورئ 1400 کاله وشو، ما ته به داسې یو اهل سنت حاجي یا عمرې والا ونښی چې هغه حج عمره کړي او د مصطفی د قبر دیدار لنه ایتلی، هلته صلات والسلام لنه ایتلی. تا ته دا څنګه فروعي مسله ښکاري؟ ته څومره قابلې ماشاءالله. که سعدي رحمت الله علیه به دقه فرمایل که نه یو من علم 5 من عقل، دا ډیر لازمي شیز دی. دا د متواتر عمل نه د مسلمانانو ثابت عقیده ده. ان تر دې رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلی عند قبره سمعته، د قبر صدرابان سلام وایو اورمي. ومن صلی علی نائیا ابلغته، لری دی وایو الله را رسي، لری نه دی وایو الله را رسي. فروعی ده. عجیب خلق دی. د دې زمانی مولای راغسته د صحابه سره برابر کړي. بیا وی لیکلي دي صحابه دی باندې اختلاف. صحابه خو په هیڅ کې اختلاف نه کړی، اختلاف خو تاسو راایسته دی. رستم فرقې ایجاد کړي، نوې فرقې د اسلام په نوم راوایسته. اختلاف خو تاسو راایسته. صحابه ته به کې د اختلاف صحاجتو. صحابه ته خو ابوبکر وصیت وکړ تفسیر کبیر د امام رازی او چت کا چې زه وفات شم قبر دفن جنازه مې وکړي، خو قبر ته به مې د هغې پورې نه وړئ ځکه زما قبر د مصطفی خواته دی. تر څو چې تاسو تپوس نه یې کړی. صحابو جنازه اوچته کړه، د نبي علیه السلام د روضې مخې ته یې راوړه، تفسیر کبیر اوچت کا. فرمایي اجازت یې وغوښتو یا رسول الله ابوبکر فی الباب، ابوبکر بالباب، ابوبکر په دروازه کې دی. دردننه کو که نه؟ د روضې نه ورته آواز راغی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب د حبیب خواته ورسوي. دا دومره مضبوط عقیده ده چې نور الدین زنگی که چرته د دې عقیدې اهمیت نه، نور الدین زنگی خپل سلطنت په دمشق کې پرېښود، د پیغمبر د جسم د بچ کولو دپاره مدینې منورې ته ورسید او روانو. شرکو د دسه یو وزیرو ورته ویل حضرت
لک په اوخ باندې اس باندې کینې سفر ډیر دی فرمایل په دې خاوره زمان نبی ګرځېدل زه په دې خاوره څنګه په اوچته سورلی وګرځم اسې نه زه اوچت روان یم او زما د سورلی لاندې د رسول الله قدمونه رانشي نور الدین زنگی دا هغه ته حیات النبی اهمیت معلومو اته دا معلومو پیغمبر علیه السلام که د دې عقیدې اهمیت نه وي زه وایم که دې خلکو ته د حرم شریف امامت میلاو شو د حرم شریف خلافت دې خلکو ته میلاو شو دوی به پیغمبر دا جسم په یهودو خرڅ کړی چې د حیات النبی په اسلام کې اهمیت نشته د دې عقیدې اهمیت نشته ما ته په اسلام کې د بلې وی عقیدې اهمیت ته نشي ښودی ختم نبوت ما د دې نه ثابت کړلی او په یو لفظ ټوک مې نه دی یوه نیمه ګنټه تقریر باندې د حیات النبی د ختم نبوت تعلق داسې دی څنګه چې تعلق د قرآن او د حدیث دی په مابین کې د قرآن تفسیر بغیر د حدیث نه سمجھته نه راځي د ختم نبوت معنی بغیر د حیات النبی نه سمجھته نه راځي لہذا یاد ساته ستا به سیاسی مشري ستا به په اعتمادي باقی ګوره مسلمان له پکار دی چې هغه د احکام حدیث چې په حیات النبی کې راغلي په خپل په دې کې غور فکر وکړي او فیصله وکړي ما خو تاسو ته وی کنه زه خو تاسو ته داسې نه یم چې ما ومنه ما خپل نوم هم یاد نه کو بس ما درته عقیده وکړه نو بهرحال زما مقصود دا چې عقل ډېر ښه شیز دی چې د چا صحیح په بل پسې ځې که نو لږ به داسې وګورې چې د دې عقیدې تعلق د څه څه دی اب موږ دلته ذکر کوو دریم نمبر واحده د دې درې واڼو یو خاص دایره ده هر یو په خپل کله به د دې 15 حواسو نه انسان علم ذهن ته